اوس مونږ تا ته یو قصه بیانو احسن القصص نو په اسم تفضیل ټکي دا طالبان پوهیږي چې ډېره ښایسته قصه یو خو حسن دی او یو احسن دی نو حسن معنا ښایسته او احسن معنا ډېر ښایسته یعنی چې زه اوس چا متعلق ویم چې ډېر ښایسته نو به څومره ښایسته وي او چې خدای ووایي په صیغې د اسم تفضیل سره چې ډېر ښایسته الله نو چې خدای ولا زور ورکړي ډېر ښایسته چا به څومره ښایسته وي اے الله نو د ځمکې په سر د یوسف غوندې ښایسته ډو پیدا شوی نه دی که نه اوس ګوره یوسف جوړ کو سنگار کو دی روټۍ وخوړه د مصر جنکۍ دي او چاړې او مالټې په لاس کې ورکړي په دې کې ناګنه یوسف پې راوویسته چې راویویستو جنکو ته یې وی چې دا هغه یوسف دی چې تاسو پې ما بدناموئ ای چې داسې ورته کتلې خړپ ټولو جنکو خپلې ګوتې غوسې کړې او جنکو په یو آواز وویل چې والله ما هذا بشرا ولكن ملك کریم والله کدا خو بنی آدم زلیخی ادا شه دا یوسف اوس یوسف نه درخواست دا کیږي چې ما ته لږ داسې وګوره یوسف وی د غلام څه مجال دی چې آقا ته وګوري د غلام مجال اجینکو ته وی چې دی ما ته ګوري اجینکو ورته یو ځل بیا مونږ ته روټۍ وکړو غواړه نو مونږ به درته څه چل وښایو دی به بیا تا ته وګوري د جینکو مطلب دا و چې په دې چل یو ځل بیا وګورو په دې خبره پوهېږئ په دې چلې یو ځل بیا وګورو مړه کوټه کې ګیر کړی دی منډې را منډې لمنې پې شلولې ده خاوند دې پې د پاسه راغلی زلیخا ورته وایي چې هغه چا سره به څه چل کې ستا اهل سره چې دا د غلط اراده وه ونیسه جیل ته یې بوځي دی جیل ته لاړو هغه بیماره ده چې بیماره ده ډاکټر راغی نه بځي ګوري ناجوړه ده صاحبه د وزیر اعظم ښځه ناجوړه ډاکټر یې نه بس ګوري زلیخا ورته وایي اثر بالین من برخیز نادان طبیب اثر بالین من برخیز نادان طبیب دردمند عشق را دارو بجز دیدار نیست کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم زما دارو علاج یوسف ته دارو لرکے گا تاسو پوه شئ عرض دا چې دا درد خو بیا د زلیخې نه تپوس کوه آخر الامر قصه خو ډېره اوږده ده هغه چې زه دلته 2 کاله دیره شم نو درته به پکې خلاص ما په خپل جومات کې د یوسف صورت یوسف په 2 کاله کې خلاص کړو په جمعو کې 2 کاله ځکه زما عادت داسې ده نورې خبرې پکې ډېرې رایادې شي غوږ کېږدي آخر الامر د دوی واده وشو چې واده وشو نو نیمه شپه د زلیخا تهجد ته پاڅېده تهجد نو یوسف علیه السلام رستو لمنې نه ونیوه وی لا وخت ډېر دی د تهجد لمنې وشلېده نو زلیخې ورته وی چې یوسفه دا هغه بدل خلاص شو چې ما ستا لمن شلولې وه تا رانه منډې والې او ما ستا لمن بدل خلاص شو تا هم زما لمنه شلوله دویمه خبره دا ده چې یوسفه ته اوس ما ته وایې چې وخت ډېر دی او سمله خو زه ستا یوسف تابعداري نه کوم زه به د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې تاسو پوه شئ زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې زه خو تا پسې لیونی یم
چې چا ته زما غېږې ته راوست. اوس ګوره د هغه ذات تابعداري چې چا ته زما غېږې ته راوستې، نو څوک چې د چا غېږې ته راشي نو د خدای د دې نه لویه مهرباني بله نه وي کوي. ته چې په چا مین او هغه ستا غېږې ته راشي، دې نه لویه مهرباني بله څه کېدی شي. وکړه اوس ابو بکر صدیق د پاره اجازت وغوښتی شو د روضه مبارکه نه چې یا رسول الله صدیق اکبر اجازت غواړي ستا پړن کېدو. روضه مبارکه نه آواز وشو چې رایې وړئ، رایې وړئ. تاسو به وایئ چې روضې نه څنګه آواز وشو چې رایې وړئ؟ دا اوس طالبانو کې هم داسې دغه راشوي دي، دا انګړه دنګړه. تاسو پوه شئ؟ انګړه دنګړه روضې نه فی الحال دا ذوقي څیزونه دي. دا واورئ، یو علم القال دی او یو علم الحال دی. څومره محنت او خواري چې د علم القال د پاره بلس کاله 12 کاله 14 کاله کې، ٹھیک ده، او بیا به ته علم ظاهري زده کوې، خالی گردانی قدر بشي داسې. نو د علم الحال د پاره بم بیا 100 کاله شاګردي کوي. په دې خبره پوي؟ علم الحال ذوقي شی دی، دا په کتاب کې نشته. دا به بیا کیږي څنګه چې مولوی هرگز نشد مولانا رو، تا غلام شمس تبریزی نشد مولانا روم. زبیچره دومره لوی سړی شوی نه وی چې ما د شمس تبریز غلامی نه وی کړی. هیچ حلوائی هرگز نشد استادکار تاکہ شاگرد شکر ریزی نشد. هر که خدمت کرد و مخدوم شد، هر که خود را دید و محروم شد. جوابت سوئے یو سودا بڑے کی تعداد کے سودا اور بیا بتاوے چھ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے. او د یار په عشق کې ډېرې ښې سودا زما خوشحاله اوسې، اے طبیب جمله علت هائے ما. ته زما د ټولو مرضونو دپاره علاج او دارو شي. یو سودا باندې چې بیمار شوې نور ټول مرضونه به درنه لاړ شي، ټول جک جوړ به به دا یو سودا به دې مړی. زما عزیزانو ابو بکر د پاره اجازت وشو د روضه اقدس نه. فی الحال ستا په دې ملک کې یو لوی محدث چې اوسم ژوندی دی، لوی محدث فی الحال ژوندی دی چې نن نه 15 کاله مخکې مدینه منوره ته روان او پلار کې د حرم خادم ولا مخ لراغه چې مال په نیم خوابي کې دا پټکه رسول الله را کړی دی چې دا دې سړی لا ورک. 2 کاله وشو چې زه خبر شوم، زړه مې شین شو ورته پتلو راتلو راته ښیي نه، خو قصه یې راته پوره وکړه. دومره اثر مې پې واچولو چې قصه یې پوره راته وکړه او ښیي نه. ښیي ولې نه؟ ما ته وی چې زما په د اخر عمر کې چې زما کور د بدعاتو اډه جوړه نشي. که خلقو ته دا پته ولګي نو راځي به دا دروازې او دا دیوالونه به صفوي، نو بدعات به چالو شي
لہذا اجازت در تنشته چې زمانو ول خو زماړه پړسیږي چې وې نه وې مال دغه اجازت روره زمانلو ته تیار نه یم رمی وزي تاسو پوه شئ نو عرض داو چې فلحال داسې خلق شتا چې د سردار کونین امانتونه ماته ګورئ دا قصیده برده دیتا برده ولی وی مور دی کینی او د قصیده برده غوندی قصیده خودی جوړه کی جوړه بکی یو ټکی به جوړ کی یو ټکی دغه سیمون سره په حج کې یو دلته به ډېرې ټوسې وشته اناناس مغستو دی یو دکاندار نو ما ورته وی چې فاتنی آخر یا شیخ نو ما ته وی چې بواحد ریال نه باثنين ريال باثنين ما نعطيك 2 ريال بل أنا أعطيك 3 ريال بل 4 ريال فاتني نو زما مرګره ورته وی چې دیګر یعنی دل یو اناناس بل ورکوي دیګر هغه ورته چې اي شین دیګر ما عرف دیګر حرام ابن حرام کنزلی مرتګا ډېر تند خلق دی نو مال خوار شل ته ډېر ټوسی ولې دلته عرب سره یو خبره په عربي کې نشي کول تاسو تم که سړی راشي کنه چې مولا صاحب د عرب راغلی دی د سره یو څو خبرې وکړه بیا به ستا د شان پته لګي چې ته ورته چې دیګر تاسو پوه شئ نو په حرام کښېنئ بې وخته بانګونه مه وایئ دا علم الحال چې دی دا ذوقي شی دی په دې کې کسب کول غواړي اوس ګوره قصیدې بردې والا چې ویلي دي چې جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم تاسو درو خبري دیتا برده ولی وی برده ورته ځکه وی برد څه ته وی برد یخوالی ته نه وی صادر ته څه وی رضا نو د رضا ټکی دی یاد دی او د برد ټکی دی نه دی یاد لږ سوچ کوئ پې برده ورته ځکه وایي چې دا اته شلې بیته د جوړ که د فالج بیماری والی په فالج کې دا قصیده ولیکله او بیا یې روضې مبارکې ته لاړو او روضې ته کېناستو وایه وروله یو شعر کې ونښتو چې نیم د ووې ورپسې ته هیر شو او ورپسې د روضې نه آواز وشو چې ورپسې داسې دی چې قصیده خلاصه کنه خوب ولا راغی چې سترګې پټې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او صادر یې پې وغوړول چې راویښ شو صادرم پروت او داسې و چې تا به وې چې دی خواړو چېرته بیمار شوی نه ولې که د فالج مرض په نیروبیان ستنو لرې کېدی شي نو د رسول الله په صادر نشي لرې کېدی الله جی د فالج مرض یو سپیشلیسٹ نیروبیان گولای یا نیروبیان ستنی ورته وي او هغه ستنی وهي او دې ځای ته راغلی خولای بیا سم دی ته راشي نو نیروبیان د انګریزانو جوړې کړې ستنو باندې خو د فالج وهلې خوله جوړېدی شي او د رسول الله په صادر غوړېدو که فالج جوړ شي نو دا د تعجب خبره ده زمونږ کې داسې کټسریم شته وایي نه منم سجا نه منم هلکه ته یې څه ته په دې ځان پوهې د ماته وګورئ جنجالونه مه جوړوئ خو چې کوم سړی وي دا شی نه منم دام په کنډر حساب کوي وایي دا ټیکر کې دی د دا سر چې دی دا منګی چې مات شي که نه ټیکر کې داسې وغورځي وایي دا هم ټیکر کې دی زمونږ جومات ته طالب راغی نو
ورته وی چې استاد ته وی چې استاد نن خو پلانی کورم وظیفه را نکړه وې درې نکړه وې نو بچیا دام په کندر حساب کا یعنی دا کور په وران حساب کا یو سره نه منم دام ټیکر کې دی لري کوي باس ور سره مکو باس سړی سره عرض داو چې دا ذوقي شی دی روزه مبارک ناواز شو چرای وړي صاحبہ روزه په خوا کې قبر وکنستش صدیق اکبر لحد تکش چې خخت تبزه ولګولې شګي وغورځې د لحد ته صحابه بیا تبز را لری کړه چې دا شګي را لری کو خو چې تبز را لری ک چې ګوري د حضور د روزه نه د حضور لاس راوته دي او ابو بکر ځان تغاړې استه دي او आवाज راغی چې ابو بکر ز خو ډیر وخت نستا په انتظار ما تاسو پوښی دا شانو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د دې شان مالک پس د چا مجال دی او چې د چا شان د خدای او د رسول سره دای نو کده زمونږ د زمانه سکسان ورپسې غاپی نیو لکزل دی غاپی دا فصل تعجب خبره نه ده خیالم راغی د پسې دویم نمبر شان د عمر فاروق خبر ډېر وګدي دي دریم نمبر شان د عثمان ذی النورین سلورم نمبر شان د علی مرتضی رضی الله عنهم اجمعین ورپسې شان د اهل بیت د رسول چې کوم په کربلا کې قربان شوي اخیری ټکی مې دا واورئ چې په دې ټول کائنات کې تاسو وګورئ بے غرضه هیڅ شی نشته بے غرضه ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنایا کار دے داغ نظام دے داغ کارخانہ دا ایک شے پکی بیکار نشتا ہر شی و غرض و مقصد ضروری دا کربلا دا واقعی غرض و مقصد سو او مونږ څه پوه شوي مونږ څه پوه د کربلا غرض یو هغه کوم پیشکشو چې یزید امام ته نه و کړی کوم شی چې یزید امام ته نه ورکول لیکن امام څه وی چې نه د یزید د حکومت چرچا دادا چې دا د خدای نبض باغی حکومت ته پدې کې هیڅ ګناه باندې کنټرول نشتا نو کده سردار کونین وسه لاس کی دی د یزید پلاس کې او مفاد د دنیا قبول کی نو عمر لبا زما د نیکه د دین په تندی باندې یو بدنما داغ ولګي خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه چې اول اسلام د هندستان زمکې ته خواجہ معین الدین چشتی راوړی اول اسلام په یو څو الفاظو کې هغه ټوله نقشه د امام حسین بیان کړی دا چې شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد و نداد دست در دست یزید سر قربان کا خلاص بدا بیدین پلاس کے نبی غرض و مقصد د امام حسین د ځان او د خاندان د قربانۍ د کربلا په میدان کې صرف او صرف دا او په داسې حال کې بیا لسمه ورځ سبا نه بل سبا لسمه ورځ د امام حسین د قتل ورځ ده او بی بی زینب ته تقریر کوي
راشي د امام حسین د دیو تقریر نه سبق والی په کیرونو او په شربتونو او په جړاګانو به امام حسین په قیامت کې راضي کوي او ستا شپارس بکې او تا به جنت ته بوځي چې جی مام کیر پخ کړو جمعات لمه یوړو یا چا په کې شربت کړي دي چا په کې تله او به چې بدل ته په قبرونو چوي تاسو خیال وکړئ زه خو هم چې دې خلکو پورې سرونه نه دي سر چین هغې کې د سړیتوب نقشې وي په ایمان یې وایي چې تاسو په قبرونو اوبه اچولو غرض سره ولې وایي جي اهل بیت تږي شهیدان شوي تږي نو اهل بیت تږي په کربلا کې شهیدان دي او تو بدل ته په قبر اچي شهیدان اغي دي او په خپل مړ واچي تاسو په ایمان وای چې ته تګي او زه بس کوم نو ستا خېټه لدرځي زه خو هم دې خلکو پر سرونه نشته کنه هغه به ولې چې وای اغي تګي نو تګي هغه دي او بخپل مړی لا ورګي انا لله و انا فنا تاسو مونږه عقل تاسو مونږ سوچ خماته وګورئ کیر دی والی پوخ کړي وای جی دا امامان ما ته ګورئ ان فی الجنه نهرا من لبن ان فی الجنه نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن شهیدان تخو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله اخذ جنت په نعمتونو کې سیراب ګرځي لګیا دي او تدلته ورپسې کی راسته او د ګوړې شربت ته کړه ډولاګای نه دی ګلونم تاو کړی دي ریال دراوي کنه ډولاګای نه ګلونه تو کړی د ګوړې یعنی تزان له د ګوړې سکي چې حسنینو پر د ګوړې شربت لګي ځان له هغه روح افزا هنجي سکواشونه علا علا او دلته د خالی چینی وړل امام حسین پس تنا لتا فدا مینا تا فدا محبت بان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کنا نو نه په قرآن عمل کوي نه په امام حسین کوي نه په ابو بکر کوي ستاسو دین او مذهب او خدای او رسول دا نفس ته چې دا درته سوي دا دینم دی چې خزي درته سوي هغه دین دی خزي هر چی خوا تجی مرا گوید رواست حکم خاتون جیز حکم رب ماست اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے پدے بلک پوئے صاحبہ اکبر کبھی دبے نہیں برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہو گئے ہیں وہ بیگم کی نوچ سے دا انگریزان فوج وہ زنیم دبو کرے خود خز ناز و نزاکت بالکل حلال کرتا تاسو پوښی امام حسین نن د شهادت ورځ د زینب ته تقریر کوي چا زینبې لږ ساعت پس به زما لاشم ستا د خیمې مخې ته پرېوځي خو پام کوه بچیه چې چېرته خپل ستر دې مات نه کې ای زینبې که د دشمن فوج
ته په زور بے ستره کړې نو خدای به جزا درکوي او کتا په خپل ستر مات کړو خدای به سزا درکوي یو خدا چې زه مړ شم او د دشمن فوج په خیمو حمله وکړي او ته بے ستره شي نو د دې به اجر درته ملوي او که په خپله رضا راووتې او ستر دې مات کړو نو سزا به درته ملوي امام حسین خو په دغه وخت کې خپل خور ته د ستر تلقین کولو زمون ښځې خو مونږ د خپله لاسه ځان سره سینماګانو ته بوځو په کور کې ورته وي سی آرونه لګوي ټلویزیون مستقله سینما ده هغه 24 ګنټې راته په کور کې لګېدلي ته ماته وایه چې د چا په کور کې انګریزي فلمونو کې دا ډرامې چې کېږي او انګریز او میمه سره داسې غاړې وځي او بیا داسې غاړې وځي او زمونږ لوڼه او ښځې ورته ناستې د هغې ډکې به څه راځي د هغې ډه به څه وایي چې دا زما چړوس خو ما سره داسې نه غاړې وځي دا وګوره دا هم ښځه دا سړی څنګه ور غاړې وځي عقل خورئ چېرته سړیتوب هم په دې ملک او په دې قوم کې راځي او که نه دا خلق او امام حسین منل زه خو دا خپله خوله ویم چې په کاڼي ماته کم چې زه د امام حسین نامه پې څنګه عالمه زمونږ دا خوله د ماتولو ده چې د بی بي زینب نوم پې زه څنګه عالم هغه زینب چې هوا هم نه ولیدلې هغه زینب دا زمونږ شکلونه زمونږ عمل او زمونږ کردار د دې قابل دی چې د دې پاک او هستو نوم هم پې مونږ وایو نو زما عزیزانو دې خبرو نه سبق والی صحیح نقشه د سردار کونین باندې ځان واچوئ جذبه ځان کې پیدا کړئ چې الله څنګه چې ستا د دین دپاره امام حسین په میدان کې قربان شوی و ای الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه اے الله د داسې قربانۍ توفیق مونږ ته هم راکړه دا یو څو ماتې ګوډې خبرې وې الله دې ماته او تاسو ته پې د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي اخر کې مې درته دا عرض دی چې دې ځای نه چې اوس وځئ دې جومات نه ترو وځئ کورونو ته ترو اخوا دې خوا ونه ګورئ او ما چې درته څه ووې په دې سوچ کوئ په دې عمل وکئ دا دینم دے او دا دنیام دا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره دعا وکړئ چې الله کل اهل اسلام ته خیر پیښ خدای مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي اے اللہ د ظالمانو نا مفسدانو نا اشرارو نا کفارو نا په خپل امن او امان کې اوسه په اخلاص دعا وکړئ چې زمونږ دا ملک الله د هر قسم آفتونو نا په خپل امن او امان کې اوسه خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن کا اے اللہ زمونږ د ملک قانون قرآن او حدیث کا دعا وکړئ چې الله د افغانستان د مسلمانانو باعزت طور او بابرو طور خدای د خپل ملک سبب کی او صحیح مسلمانی نظام پا غزے کے اللہ قائم کی خدای نوم کفار تباہ و برباد کے او د مسلمانانو بول بالا کے کل اہل اسلام تا خیر کے د کل غریبانو په حال رحمو کے کل مریضانو د اسلام تا شفاور کے قرضداران د قرض اخلاص کے خدای زمون مسلمان قوم ته هدایت دنے کہو کے او د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتباع ستاسو زمون نصیب فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ.